ابن قیم رحمت الله علیه هغه دا لیکلي دي یو رساله ده الرساله التبوکیه هغې کې فرمایي ابن قیم رحمت الله علیه چې درې کلمات دي درې خبرې دي درې خبرې چې دا درې خبرې به سلف صالحین چې کوم تیر شوي تابعین تبع تابعین صحابه کرام هغوی به دا درې خبرې یو بل ته د نصیحت په طور باندې لیکلې یو بل ته به نصیحت کو نو دا درې خبرې به ورته ولیکلې او هغه ته به یې ولیکلې ابن قیم رحمت الله علیه فرمایي دا درې خبرې که چېرې یو بنده هغه دننه په دې خپل زړه کې ولیکي او د هر احساس سره دا درې خبرې د دې تذکره دی کوي نو دا حق دی چې داسې وکړي بس هغه درې خبرې څه دي اولنۍ خبره هغه دا وه چې تابعینو به یو بل ته لیکله چې من اصلح سریرته اصلح الله علانیته چا چې خپل پټ حالات صالح کړل الله رب العالمین به د ده ښکاره حالات ټول ټیک کړي هغه صالح یعنې دی خلک یې ویني نه د الله د مخلوق نه پټ دی او دی په هغه حالت کې د الله نه یېره وکړي د الله نه ویریږي او خپل ځان صالح جوړ کړي الله به د ده ښکاره صالح کړي یعنې بیا به د خلکو په مخ کې هم دی صالح یا دا دی چې چا خپل دننه سینه او زړه دا صالح جوړ کړل الله به د ده ښکاره عملونه هغه صالح جوړ یو خبره ده ځکه دننه دې زړه کې تبدیلي د راوستلو ده نن موږ ته د ټول نه لویه مسله ده لویه مسله چې موږ ښکاره بزرګان یو ښکاره بزرګان یو ځکه د ظاهر زیات خیال ساتو سپینې جامې م واچومه او غاټې غاټې جامې م واچومه او غاټ فټکې هم ووامه او تسبیح په لاس کې کمه او بډې راوچتې کمه دا ظاهري شکل دا زه دې انسانانو ته جوړ کم نو دا زما عبادت دی دا سوچ غلط دی دا سوچ غلط دی ستا دغه ظاهر به هلې خلکو باندې اثر کوي چې کله د دغه ظاهر سره ستا دا باطن هغې کې انقلابي هغې کې تبدیلي هغې کې بدلوني ځکه دا موږ او تاسو اورو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو په زړونو باندې دننه خواري وکړل زړونه یې ورله بدل کړل نو چې کله یې ورله زړونه بدل کړل بیا که هر څومره سخت حکم به راته نو هغه به هغې ته تیار و هغې منلو ته تیار و څومره سخت حکم به د منع راته هغې ته به تیار و زړونه یې بدل کړل نو هغوی شرابو پرېښودلو ته تیار شو حالا کې د ټول عمر شراب یې څښلي و او چې کله حکم راغی ختم یې ځکه دننه زړه دا بدل شوی و نن زما او ستا زړه نه دی بدل شوی نو په دې زړه باندې ما ورته یو معمولي غونته نشم نشو پرېښودی که د چا ویل چې نسوار پرېږده اوی دا به اوس څنګه پرېږدم یو مجلس کې یو سړي یو ته ویل مړه سړیه پرېږده ویلې دا نسوار ده او هغه ورته خپلې قیسې م وکړې چې ما داسې پرېښود دا نو هغه ورته څه وایي هغه ورته وایي چې پلانیه که د دې په ځای دې راته دا ویلي وی چې هغه د پلانکي او د پلانکي مور پرېږده د زامنو نامې ورته یادې نو دغې خبرې ته تیار وم خو دې ته نشم تیار دا ته موږ واورېده اصل کې دا دی زړه نه دی بدل شوی چې زړه نه دی بدل نو دلته سترګې هم نه دي بدلې سترګې غلط لیدل کوي غوږونه غلط اورېدل کوي ژبه غلطې خبرې کوي ځکه زړه کې بدلون نه دی راغلی ستا دننه او هغه پټ څیز چې دی هغه بدل دی څنګه چې کریم سلم د اخري زمانې په علاماتو کې دا ښودلي چې داسې خلک وی چې په ظاهر باندې تو ته وګوري په ظاهر نو هغه به تا ته یو لوی بزرګ ښکاري خو دننه زړه چې دی زړه به یې د شرمخان وي قلوبهم قلوب الذئاب زړونه به یې د شرمخانو زړونه وي د شرمخ کار څه دی د شرمخ کار دی خلک ماتول زناور ماتول خو ځان مړول شرمخ سره دغه سوچ دی چې ځان موړ که اگر چې هغه د دې بل په وینه باندې ولیني د هغه وینه وڅکه او ځان پرې موړ نن موږ او تاسو نه هغه شرمخان جوړ شوي چې ځان مړو
د بل په وینه اسره نه کوو، د بل په سر اسره نه کوو، د بل په مال، د بل په عزت باندې اسره نه کوو. او ځان مړو، د ځان غم دی را سره، د بچو غم دی را سره. نبی کریم سلام کدا فرمایلی چې تلونه به د شرمخانو د تلونو په شان. د کتابینو دا خبره به لیکله چې چا دننه خپل سریر یعنی دننه پټ سیز بدل ک الله به د ښکارا سیزونه صالح کی. دویمه خبره به تابعینو یو بل ته دا لیکله چې ومن اصلح ما بینه وبین الله اصلح الله ما بینه وبین الناس. چا چې خپل ځان او د الله په منځ کې صلح وکړه، یعنی کوم څه چې د الله حقوق دي په ده باندې هغه یې صالح کړل، ځان یې صالح کړ د الله په حقوقو کې، الله رب العالمین به اصلح الله ما بینه وبین الناس. د دا د خلقو په منځ کې به الله پاک صلح او صلاحیت او روغ راولي. دا یو لویه د کمال جمله ده چې تابعینو به یو بل ته لیکل. درېیمه جمله دا وه ومن عمل للآخرة کفاه الله مؤنة دنیا. چا چې عمل د آخرت دپاره کو، الله پاک به دې د دنیا د مشقتونو نه خلاص کړي. د آخرت له کار کوه، د آخرت په غرض باندې کار کوه، ته ګوره چې الله تعالی رزق څنګه درکړي، الله تعالی عزت څنګه درکړي. خلق خو په رزق او په عزت پسې لیوني دي او سملني دي چې عزت راته میلاو شي، خلق راته فاسي او خلق راته سلامي کوي او په خېټه باندې موړې مو په جامه باندې فټې م. دې خبرې سوچ کوي. ته آخرت واخله چې الله له دا ټول هر څه درکوي او کې نه درکوي. د بلال سره هېڅ هم نه و، بلال رضی الله عنه هېڅ هم ورسره نه و، آخرت ورسره و، آخرت ورسره. د بلال نوم نن هم موږ په عزت باندې یاد چې غریب عمار او د یاسر رضی الله تعالی عنهما هغوی سره هېڅ هم نه و. الله ورله څومره عزت ورکړ، نن یې موږ نوم په عزت باندې یادو. که دا عزت الله سره